بای صاحب اکثر زمونږ او ستاسو په ذهن کې راځي چې آیا په قرآن مجید باندې یا د قرآن مجید په آیاتونو یا سورتونو باندې څوک دم وکړي نو د دې سره دا بیمار ټیک کیږي او که نه ټیک کیږي. اوس موږ او تاسو په دې خپل ذهن باندې د 1-2 منټو دپاره لږ بوج راوړو، لږ سوچ وکړو چې باید په سمندر نه الله رب العزت ورېځ راوچته کړي او زموږ او ستاسو د چتونو د پاسه الله رب العزت د دغه سمندر د دغه ورېځې نه باران وکړي او زموږ او ستاسو په دې چتونو کې چې کومې ناوې لګېدلي هغه ډکې د اوبو نه راوبهېږي. په دې باندې زموږ کمپلیټ یقین دی چې او الله پاک داسې کولی شي. اوس موږ او تاسو د یو مرض دپاره چې کوم کیمیکل جوړ شوي دي هغه موږ او تاسو وخورو، یقین زموږ او تاسو د الله په ذات دی او موږ او تاسو چې او الله پاک د دې دوایي سره دا بیمار ټیک کولی شي. اوس کوم الله چې د سمندر نه ورېځ راوچتولی شي او د کیمیکلو څخه ستا بیماري لرې کولی شي، اوس هغه به د قرآن د مبارکو آیاتونو څخه ستا بیماري ولې نه درې کوي. نو چې به موږ او تاسو ته کومه مسله راشي، که زموږ او تاسو بچو ته راشي یا زموږ او تاسو رشته دارو ته راشي، چې موږ او تاسو د ټولو نه مخکې د قرآن په مبارکو آیاتونو باندې اوبه دم کو، هغه موږ او تاسو په هغه بیمار باندې وڅکو، انشاءالله الله رب العزت به دغه بیمار لا کمپلیټ شفا ورکوي. او زما 100% یقین دی چې دوایي ته به د دغه بیمار ضرورت نه پیښیږي. نو چې موږ او تاسو کوشش وکړو چې موږ او تاسو ته کومه مسله راځي نو د قرآن چې کوم آیات موږ او تاسو له مخې راځي هغه موږ او تاسو وو بار بار یو په هغه باندې اوبه دمو او هغه موږ او تاسو په دغه بیمار باندې څکو، انشاءالله زموږ او تاسو بیماران به بې عیب او بې نقصانه الله رب العزت ښه کړي. نو کوشش وکړئ د الله په قرآن باندې خپل بچي د